الوصول في الوصول تدر نبي أبغى أو بيجي نفق تدر نمو مذاكرة ده بيجي نما نقارن نقدر تكي حديث داول بيجي حديث تدر ده حديث معنى تدر جواب ده معنى تو اسمه ده لغة كيسة تاوي استلاك كيسة ده يبارك نمبر 2 ده حديث لفظ ده حديث ده دي او بیا باندې کې رښتیا د اصوليين او د محدثين په منځ کې اختلاف دی هغه اختلاف پرته ذکر کوم ان شاء الله بیا په بل مبحث ته एकदम وجه تسميه احاديث اذا لفظ الحديث دا حديث ولي ودي ورث بیا علم حديث دا ما غير بیا د حديث معنا په په جندلې نو په علم حديث کې بیا درې خبرې کوو اذا علم حديث تعريف سليم غرض سليم موضوع سليم وبيا علم الحديث بالضبط اسمه دي يوضع علم رواية الحديث وي يوضع علم دراية الحديث وبيا الناس قديم ويوم يلا قديم يوم العلم تجاريد علم أسماء الرجال يوم العلم تجاريد علم المصطلح وي ده سكم علوم دي يوم العلم تجاريد علم أصول الحديث وي أصول الحديث ده شيء لو تغيب هذا خارجي تبرتاسو ده سيدنا اوس زمونږه دریم مبحث کتاب کې استاد دویمه پیدا ده لیکن په حقیقت کې دویمه ده دریمه معنا د حدیث په لغت لکه په مولانا صاحب اوس ماته تاسو خالد کې متوجه شئ کتاب سره ورسره ورغان کتاب سره ورسره ورغان ادا چې سوده کې د سیوطي او د لغت یو لوی امام د جوهري وته دا یو ډېر پړنځ کې سره د حدیث په معنا کې اختلاف سيوطي سوين في حديث زد قديم لك ما تقول حديث زد جاري ده قديم زمان وش قديم وذاته منطق غير ذي قديم الذاتي وزماني وحادث الذاتي وحادث الزماني لا بحث التنقل صرف الثلاثة الزمان في حادث أغير توي ده لا ذات قديم فيوحى قد تتدول لا ذات قديم دي بیماری پیدا لیکن ناجوڑا شو توجہ پاس احوال اطوار عروض پر رب العالمین دی دانا لیکن گرمی شو او بیا یخنی شو دانا لیکن بیمار شو او سبا شو دانا لیکن اللہ پاک کے دے نو آغا سشے دے آغا محتاج دے او سبا اختیار کرنا شو نن قرضدار شو سبا خلاص کرنا شو نن چاته حاجت شتا سبا چاته حاجت نن بچی غواړي ضرورت شتا سبا ضرورت نشته دا احوال او اطوار رب العالمین نراز دائم على اوصاف مقدسه باقي بالآيات زمن څومره یو حادث باندې ولا حدوث د او حوادث ولا حوادث ولا امور من الميلادي یو وخت کې د امور پیدا شو بلا شک استاد ورته ورځ تر ورځې ماشوم شکل باندې بدلی کړه چې ماشوم لکه دا چا ته تللی چا په شان دی څوک په پلان په شان دی څوک په مور په شان دی څوک په لور په شان دی څوک لکه دا په شان دی ولا څوک ورته نه شي ضرور ورېږي دا ته چې بیا لویږي کله ډېرېږي کله ټولېږي کله ټولېږي کله ګرمېږي کله یخنېږي کله ګرځي کله نشي ګرځي کله جاړي کله وږي شي کله پورا مستقل حالات او اطوار په باندې دا ممکنه کې به بدلېږي فإن كنتم في ريب من الباب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى منشي ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا فاشتخ كل إخواني أو جكال بلاشو ثم أخذ مرشو أو أقول تيوة أو قوة قلب دينام لا تشعر تساكنا جنابي خشتي خوبصورت ہے خخلی وی او ضرور پڑھائی کیگی تو خخلی ودی او خخلی نے زړه دی جوړای بیا زړه دی جوړ او چې بیا سونه پڑھائی کیگی تو چې پڑھائی چې زړه پوسکې شي زړه پوسکې او دا پیرابا ما بیا نه وي
خير الله بردا أحوال ببرني حدوث دا أحوال ببرني حدوث دا حالات إن الله منزعها مبرات والبراجو دا حديث ودا قديم دا فرق بلتا والبسوائيو هو الله قديم دي جاتنا ترجمة كنا الله سري قديم دي نو كلام سے شيء لگا هم قديم دي نور كلام نفسي ولا فيكي بخبرك وقت تبع شيء كنا درست بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم سے لگا حادث پیغمبر حادث شو تو کلام سے جن کا لگا حادث نو حدیث د سیوطی پرې په معنا د حادث سره حدیث د سیوطی پرې په معنا د حادث سره ولې مثبت طرف راځم دغه حدوث راځي دغه حدوث راځي کلام ورته خبر ورته زمانه جز دی کله ماضی کله حال شي کله مستقبل شي به زه تګیاله او اراده لري چې دا خپل خزه وها په دې وخت کې د سوي ما یا درې په دې سایا درې وو زه سوي ملکه سایا ساو پایا درې کله ما دا دغه وتا اراده وتا خراب څنګه سبب پکې چې اراده وتا خراب وي زه ساو پایا درې وو هغه د خزه داسې حرکات جوړ کړی چې ساو پایا دا یو حال بیا سوي ما کوتک دې کو دې په ماوي یم سایا درې وو زه ته دوه ده نو چې بیا هغه کوتک وچت کړ او دې خدای له راو بیا سوي ما یا درې وو ده چې هغه حال به استعمال کوم مضارع حال او مستقبل کې متعامل قرآن وخت ساو کو یا سایا درې وو څه شي کړه حال نو چې بیا چاته ونی او خدای ته خو کړه بیا سوي ما ضربه دې مراد بیا به قدر باندې قریب استعمال بیا رسول ورته سوي ما كان يضرب كان ماضي بعيد استعماله ورس فاليوم ضربه كتونه حالات راجع اگر کوئی کہنا سوف يأكل زيد سيأكل زيد يأكل زيد قد أكل زيد کوئی بخبر وراكب بیا ماضي بعيد غير الله كيف وراكب دا كلام دې ورسونه پکې تحدث حدوث او جدت او نویوالی پکې راځي نو څه سوي ما چې دی الحديث ضد القديم حديث ضد قديم حديث په معنا د حادث سره وقد استعمل في قليل الخبر وكثير وقد استعمل في قليل الخبر وكثير بلکې استعمالي ضرب زيد بلکې استعمالي قام زيد دا راځي قام زيد فدين هغه کې استعمالي ضرب زيد عمرا دين هغه کې استعمالي ضرب زيد عمرا في داره وقت الصبح على خشبته ورسول الله صلى الله عليه وسلم نو حديث ضد قديم شو وقد استعمل في قليل الخبر وكثير ده خبر ضد إنشاء له إنشاء كيف استعماله لأنه يحدث شيئا فشيئا ذكر كلام نبي کی کنا ما قلت وی کنا كلمة تعبير بماضي کے كلمة مستقبل كلمة حال كلمة مستقبل قريبا كلمة مستقبل بعيدا كلمة ماضي مطلق كلمة ماضي قريب كلمة ماضي بعيد كلمة أبعد الأفعال سنة حدوث بكرة يجدد شيئا فشيئا ما تجديد الدور يجدد سيأكل يأكل أكل لا تقول بكرة يلبس سوف يلبس قريبا لتجامع بني واجه ثيابا جديدا ياوي سيلبس بيسوي يلبس بيسوي لك قد لبس ياوي فروني أغسطلي ياوي قال بقي أغسطلي نسمي وقتو کی بتا سینے کوئی اذا سيوطي پريز باندې حديث په معنا د سره د حادثه تشا حدیث یاد شو نو قدیم باندې د احوال حدوث ناراضي او دا مستعمل په خبر کې او خبر کې حدوث راځي او تجدد ورکړي ځکه حدیث الحديث ضد القليل وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره
لك او غير لانه يحدث شيئا فشيئا زمانه جزء او زمانه جزء نم دي نو خافك حدوث او تجدد راځي اي يجدد شيئا فهو بمن الحادث عندنا او جوهري ستروي جوهري سوي او الحديث كلام نو ماذا حديث نوي كلام قليل كلام تو قليل كثير جوهري او جمع احاديث ايه مولانا حديث ذا جوهري بنيس بمعنى ذا كلام سرشو لغة شابسي وزعا بلا نقل لك مقالة كتاب حديث ذا جوهري بنيس أولا وزعا ابتداء ذا كلام أغوي وضع ذا كلام الفرش دلائل دوائر القرآن روادي يوم برد مختصر وابن ومن أصدق من الله حديثا لا الله نزيات رشدون فخبروا في بالصوت كذا حديث معنا كلام سلام بس ده وضع او سيوطي سوي او الحديث معنا الحادث ضد قريب نقل الى كلام او بين كيف حديث معنا جاسر هو مثلا الحادث يا ده نقل شو جاتا كلام ولا حدوث فكر نقل شو خبرنا قد استعمل في قليل الخبر وكثير دوار من كسبنا شو خد الدوار بليس حديث معنا كلام الدوار بليس حديث معنا خبر الدوار بليس حديث معنا إرشاد الدوار بليس حديث معنا كلام فرق سري جوهري ولي بكلام خبر معنا موجود وضع عليه الشبيلة او سيوطي ولا ومعنى ذا حادث ننقل منك ومعنى ذا كلام نقوي شيء وشيء جوهري سوي شيء اولا وسعا تجعل باري وضع الشبيلة كلام ومعنى ذا كلام نقول لما نجيب الكواب او سيوطي سوي شيء ومعنى ذا جاسر حادث زند قليل يا شو كلام دلالة قليل كلام قليل ايش حدوث قليل پیغمبر مبارک حادث کرا میں سے جیتو حادث کو نو دې کې تجدد راځي حدوث پکې راځي نو دا مستعب نو ګوره څنګه بشي دا په اصل په معنا د حادث د تقدیم او نقل میکا کلام دا کلام خپل حقيقي معنا نه ده حقيقي معنا ہے معنا موضوع روح حدیث معنا د حادث دی نقل را کلام وش په نقل را جاتا کلام کا او جوهري سوي بوضع شبه على بعض كنت بيجي بخبر ما فرض لك مثلا ده مثال ده كمان اصلا مقبل وضع على بعض شبه دي تزمري حيوان مختلف تفعل ننقل ميكر فرجل شجاع ده زعيم كل ما ناس كمزوري نو يو اصطلاحي معناته بنقل ده شخص كل ما ناس جدا منفرد ندت استلاکی مولیو بلا مانا کے مدارک منتا دقران کے سیوتی وی اذا دخل مانا حادث ضد قدیم ومان نقل بالكلام او جوهری سوی بید نقل وعند مانا الكلام جوهری الكلام قليل وكثير ويجمع باحاديث والحديث عنده بمعنى الكلام لغة ووضعا بلا نقل وزدت الكذب عليك الترجيح والقول لا وهو ما قول وهو كذلك في استعمال اللغة كما سيأتي لغة دقة سلا إلى حديث وانا كلام سلا بلا ما ترجيح وثبراش مولانا سيبينو الحالية كلام إذا حديث وحديث بعد الجمع لا جمع حديث بوزن فعيل أحاديث بوزن أفاعيل لذا فعيل جمع كذا أفاعيل لا السنة حديث ما جمع حديثا لا يخالف سؤال فعيل جمع فعول لذي مثال لكم فعيل جمع فعول لذي لكن نذير جمع نذر نذير نذر لا يخالف فعيل جمع أفعلا أراضي فعيل جمع أفعلا أراضي كشديد جمع أشداء
شديد جمع الشدة فعيل جمع فعلاء أمراض لكن رحيم جمع رحماء بينهم فعيل جمع فعلاء يا بنشي تجيبي فعلاء لكن رحيم جمع رحماء لكن جمع كرماء فعيل جمع أفعلة أمراض أفعلة لك تطبيع جمتي فأطبعة تطبيع ذا يرد شيء لغة بيته أطبعة غير رمي يرد شيء قد فعيل جمع أفعال مرد لك ذا الشريف جمع أشراف مرد نبي شيء فقط ذا الشريف جمع سرادي أشراف مرد سو جمع مدد فعيل فعل مثال ذكر نذير فعيل أفعلة تمام كده فعيل أفعلة لك رغيف أرغفة قطيع أقطعة قطيع أقطعة رغيف أرغفة ده فعيل جمع أفعال لك شريف جمع أشراف فعيل جمع أفعلاء لك شديد جمع فعيل جمع فعلاء لك رحيم جمع رحماء أفعلاء الشدة نظر فعل تابعوي لكن فعيل جمع أفعيل شرط لنا او ده بدل الحديث جمع احاديث لمتعدد جوابونه یو جواب په سرپیانو جواب دی چې هیڅ په دې کې نشي پوره کولای بلا د جمهور اشاره ده سرپیان چې کوم دې کې شي کنه زه اشاره او چې کله وایي الکا فعل زما ولا راغلی د مخکې بلا حق به أنا فتحة ولا راغلنا بيتا أخف الحاجة أنا كسرة ولا راغلنا بيساكن إذا حرك زين شجيرة سلفين شجيرة وجبل كل شيء ندي ويشار بين الجمعة إشارة إلى كل قياس ليه ما جمعنا ليه بيواب بيسري بلا اسم الجامعة ده جمع او ده اسم جمع فرميان سيكو فرق ويه جمع غير دوي كي مفرد من لفظه لري اسم جمع غير دوي كي مدغة تريو او تتريونا ما فوق ايك انتلاق كي مفرد من لفظه لري واسم جنس ده اسم جنس اطلاق بقليل وكثير كي ورد اسم جنس او ده كتوار صفرات ده جمع اسم جمع اطلاق فتريو تتريونا ما فوق كي فلان ينكي ده نحيانا مريض او ده اسم جنس اطلاق فيو دو قليل وكثير كل باندې او بیا ده جمع ده اسم جمع اسم المنزل سفر جمع مفرد من لفظه لري ده كمسلمون او مسلمون رجلون او رجال او اسم جمع غیر دوی کې اطلاق بدریو نقوم کیږي او مفرد من لفظه نظری ده قومون تدریو نه بزیات انسان دريق او دريونا زيادة رختم فدريونا زيادة تأخير ومفرد من لفظه نذر نقطة أحاديث دا اسم جمع فدريو او دريونا زيادة بعد تأخير مفرد من لفظه نذر دا حديث دا مفرد نذر دا اسم جمع دا حديث دا مفرد نذر استعلوا بمقدمة صغامة وعلا يتبع لك حديث فما جمع أحاديث أو أحاديث فعيل جمع نذر ما دارت جمع نذر حديث ذات لفظ معناه بيولا حديث ذات لفظ أحاديث ذات لفظ دا أحاديث جمع نذر اسم جمع أو دريم جواب دا جمع نذر جمع الجامعة سمعوي بعد مخي ولفظ فيوم جمع وبل جمع وحديث جمع شوف أحاديث رسول الله
حديث جمشو فأحدثة لك رغيف أرغفة متيع أقبعة أو بيا لا أحدثة جمشو فأحاديثة لك قطيع جمشو فأقبعة أو أقبعة جمكيه فأقابيع سرى. Baca sara, fa'aqbi'atun sara, aqbi'atun bacawan dia masuk. Fa'aqbi'un wae, aqbi' dia masuk sara, aqbi'atun jasar dia masuk. Lo hadis dia masuk ahdisatun, ahdisatun jasar dia masuk. Ada ahadis dia masuk, ada ahdisatun. So jawab berapa? Three. Jawab cuma isyadah lagi. Three mesoi. Kita jama ada hadis telah. اسم جمل تري مثله جمل لا يخالج فرعه خذ بلاش معنى الحديث عرفان الاصطلاح لحديث الدوري مولانا سيد دي كده اصوليين ولا محدثين ولا دي فرق لك ما تبيعوا ولا فقالت تختار صرف يعني وليد اصوليين وحديث الدوري ما قول فعل رسول الله مبارك فتقول usuliyin panis hadis tawai ada kata yang itu malam ya qaul fi'l Rasulullah ya atau sudah muhaddisin panis salih qaul fi'l taqrir Rasulullah qaul fi'l taqrir sahabi qaul fi'l taqrir tabi'in ثم qaul tawai inma a'malu binniyat fi'l tabi'in قرأ النبي صلى الله عليه وسلم السورة في صلاة المغرب لفعل تقرير ستاوي وعلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولم ينكر عليه إذا رسول الله مبارك مكي وقال يا غفين قالوا مسلوم وين قول فعل تقرير نجاح رسول الله قول فعل أو تقرير كان الصحابي مختص قالوا يا رب شفاش دري مسوي قول فعل تقرير تابعين على كتاس من تبصم الاصوليين والاصول النوويين مراد اصول الفقه ولا لا اصوليين مراد اصول الفقه ولا الاصوليين فلس حديث ستوي ما شاء الله او د محدثین پر باندې او د صحابي او د بیا څه اوس باندې تکوما ولا مستعارف توایستان توقی ما داسې ویلي ما يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل ما اغى يضاف في نسبته پیغمبر کتل چې دا تعریف نه یادېږي وي قول النبي صلى الله عليه وسلم او د محدثین باندې څنګه ما يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه او التابعين من قول او فعل او تقرير مولانا سے یو خبره ده چې واجب دا چې کله تعداد احادیث لګاو تر رسېږي دا کوریغه د اصولین په دې ځای اقوال رسول الله مبارک لیکي افعال رسول الله مبارک لیکي دا چې راځي امام بخاری وایي امام بخاری رحمت الله علیه بأحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث غير صحيح خطوبي ويولك بصحيح روايات ولك من غير صحيح يولك صحيح او ولك غير صحيح الذين مراد بري هذا اصول الفقه ولا مطالب ذلك لیکن پیغمبر مبارک اقوالا دی افعالا دی تقاريرا دی صحابهم دی تابعینهم دی یا امام مسلم رحمت الله علیه وی بسنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث وإذا دريو لكنا من ذا كتاب رحمت الله يا احمد بن حنبل نشبك لك حديث وحافظ يا ابو زرعه محدث له ويتدى أول لك أحاديث يعني
دا کوم ته چې تعداد رسېږي دا کم احادیث شو دا د محدثینو باندې قول فعل تقریر رسول الله مبارک قول فعل تقریر صحابي او قول فعل تقریر تابعي نو ماته لري كما قال البخاري احفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح وقال مسلم صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة كل هذا نوري وقال ابو داود كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل بذات بالواسطه 500,000 حديث انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن سنن ابو داود کی جبر جمع کړی وكما نقل عن احمد يقول صح من الحديث صحيح حديث هو لك 700,000 وكسر سلفاسا وهذا الفتاة يقول عليه قد حفظ 700,000 حديث هو لك ياتي قال البيهقي أراد ما صح من الأحاديث إن أحاديث مرفوعة أقاويل الصحابة والتابعين وقلت مراد قلت براشو فرق بين القولين ماذا لم يقول خبر آسان أغي ولد حديث دا مختصر تعريف كي حديث كمي وصول فقه والا صرف قول فعل أو تقرير رسول الله بلکہ تقریر اپنے بس تقریر اپنے بس ما تقریر ہوئے وہ تقریر نہ ہوئے بس قول فعل نبی علیہ السلام لما تنظموا دا اصوليين وفلسفه الحديث تجي قول فعل تقریر دلري دا مراد دي ونوي انا دي مراد دلري اس بيوم ان شاء الله دا ولي غلط ده والا غرض سره استنباط د احکام شرعیه او تکلیفیه تحقیق مولا استنباط د احکام شرعیه او سموي تکلیفیه چې د مکلف دونه معلومه مصدا استنباط د احکام شرعیه او فرعیه تکلیفیه د رسول الله مبارک قول دی دا د فعل دی او تقریر فعل دی پر وجه قرآن تقریر دی څنګه فعل دی چې د رسول الله مبارک په مخ کې یو مسلمان یو کارو کې اب انکار ونکي دا عدم انکار فعل دی دا کوا دا قول دی دا کوا دا څنګه چې دا جایز خدای نو د پیغمبر په مخ کې یو مسلمان یو کارو کې وجه جایز دی رسول الله مبارک باندې ساکت شي باندې نو اول عدم انکار یو فعل د پیغمبر لکه چې د خپل کوي نو عدم تقریر ځان له کې حساب نو اول استنباط د احکام شرعیه او فرعیه چې فقه یا عقاید ولا نه دي تکلیفیه چې موږ مکلف یو د چا نه کېږي وایا د رسول الله مبارک قول ما دا خو چې اطیع الله او اطیع الرسول دا بیان او دویم دا غد فعل دی او کتب تقریر ځان نه په حساب او هغه فعل کې داخل نو غرض استنباط د صحابه اقوال او تایید د بارے پیش کولی شي لیکن د صحابي قول په ما حجت نه دی اشارع نه دی رسول الله مبارک شارع دا قول د تایید کې پیش کولی شي یا دا قول چې ما تفضل ولري چې قول فعل د دې په حقیقت کې دا شارع د رسول الله مبارک نو بیا د دې شو کنه بیا د چا ولکا د حضور پاک او د تابعین او اقوال او د استشهاد او تایید کې پیش کوو مرحبا وکم رسول الله علیه وسلم کو ویلا جاء عن الصحابه قبل رسول الله د صحابو له خبره په سر چې شمه منه ولې د پیغمبر لیدلې د کړه کوي د پیغمبر نو لیدلې د کړه کوي دا کار وته د حضور پاک په مخ کې کړي هغه به کار نه کړل لیکن اما تابعین کړي او رجال او نحن رجال تابعین امثال دي ادم تابعین نبی امثال او غرض شو او د محدثین او غرض شي روایت هغه وی چې رسول الله او رسول متعلقات د ټول امت او رسول چې څومره متعلقات دي هغه غرض استنباط نه لري هغه مقصد دین رسول دي حدیث رسول دي نو قول به مرسو فعل به مرسو
او تقریر فعل کې مداخله وځان د ذکر کې کیفیت پیدا شي دا به مرسو حتی هغه احوال چې مکلف نه یو هغه مرسو چې رسول الله مبارک په خوب کې څنګه حد ذکر او په څنګه ولې مبارک په هوا وته کمنه خوب کې خوب حرکات د خوب او بلاره وسیګه د باغې د مکلف نه یم ناس ته به سي کول باغې د مکلف نه یم رسول الله مبارک بیان سره به سي جو تیرا ور بعد یو دا چې د مکلف په بعد د مکلف نه دا غي مقصد د پیغمبر مبارک ټول متعلقات او مقصد رسول د مکلف تعمیم کې قول منصوب فعل منصوب تقریر منصوب تقریرات نبی صاحب او مستقل صاحب چې د خلکو اهمیت په دې کې پیدا او احوال د خوب او د ویښې مناسبه او د صحابي قول فعل تقریر مناسبه دې کې د پیغمبر یا د پیغمبر د تایید او د تابعین مناسبه خیر القرون دا مناسبه دا خیر القرون دي تابعین څو دي پیغمبر د دې خیر القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالتعريف اعم عند المحدثين لأن غرضهم إيصال جميع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيصال أمتنا كمثبت أحكام شرعية وأما عند الأصوليين والفقهاء تعريف خاص بأقوال وأفعال لأن غرضهم استنباط الأحكام الشرعية وهو خاص بالأقوال والأفعال رسول الله مبارك. أما التقارير داخل ذات أفعالنا تقرير ما نسر عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لأمر رآه أو بلغه عمن يكون منقادا للشرع. دا هغه چا نه ویني یا دا هغه چا نه ورته ورسېږي چې د شریعت منقادي وره مسلماني دا کافر نه وعدم الإنكار فعله. وأما الأحوال دا دو قسم أحوال دا پیغمبر یا اختیاري دي یا غیر اختیاري. نو اختیاري فعل کې داخل دي دا پیغمبر کې اختیاري فعل چا کې داخل دي فعل کې داخل حال اختیاري اذا قرباني فرض به سر او خپل قرباني کړل د کله چا په لاس کې فعل کې داخل او چې غیر اختیاري دي دا خارج دي څنګه بعد د فقهاء دا غیر نه دي دا غیر حکم شرعي تکلیفي نه مستنبط کی امام ترکم قید لگاو تکلیفي چې پیغمبر مبارک دې اختیاري کما فعال دي وقوف کې نو باقي نه دا حکم نه حکم خو دې مستنبط کیږي خدا دې حکم نه چې غیبا دې موقع ده تو به کې په خبره نو دې ته کدي کوم څه فرق مولانا صاحب دا وما انت سوتا ثم باحث وي دعا یو شرط د علم حدیث دې مسوي معنا د حدیث په لغت کې او درې معنا د حدیث په عرف کې او بیا د اصوليين او د محدثين او تعریف کې کوم فرقونه کوم فرق هغه ذکر بس په اتفاق وکړه نو تاسو باندې کتاب نن حاصل کې چاته نن ونه رسیدل سبا خیر حاصل کې ان شاء الله ولدي او چې چاته حاصل شو هغه دې یو ګټه مطالعه وکړي په دې په دې ان شاء الله خاصه بخاری شریف شروع کوو